هذا أنقذ حديث ما تقريبا. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن حسان النصيري أن عمر بن الخطاب في كلام المؤمنين حديث يوجد لك وقت كيرا دعاه وقبل عمر ودي مالك بن أوس دعاه وقبل مالك بن أوس دعاك نمير مرفوع عمر كده إذ جاءونا كان رسولي وقبل الله خبر لي أخوتي ما غير أنتنا ذكر دي وقبل إذ ناكان جاء راغلي عمر صحاجب داغ ذكر دروانجي دي غراغي نبي يرفع ده حاجب نبي غراغي مالك بن أوس بيدنا صوما وقال لي حاجب ورطوي هل لك في عثمان هل لك رخصة في دخول عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص يستأذنون هذه والإجازة والي نصابك رخصة وقال عمر بنعم إن أقول دا معلوم نہیں کہ وہ حاجب قاتل بکار دی او کته وی چې دا خو د حدیث مخالفت شو حدیث کې راځي چې چا یو حاجب د حوایج د خلق ردی خو او درو نو الله برده د جنت نه حجب پیدا حدیث الفاظ څنګه دي نه د ازمانه کې تیر وته چې چا د مسلمانانو د حوایج من کې حاجب ونیو نو الله به د قیامت پر د حاجتونو ور د پمن کې حاجب مقرر مفهوم می وي اثبات را دی ير خیال دراره بس مفهوم ده نو دا ولې حاجب دي نو دا حاجب مطلب دا نه دي چې د خلق حاجات نه دی ابا کوي د حاجب مقصد دا نه دي چې د خلق د حاجات نه کوي ابا کوي د حاجب مقصد دا دی چې ارسل په طریقه راځي په طریقې سو کرا نشي تو بس یا د حاجب دا مقصد دی چې سره پټ مشاورت کوي او یو طالب په دې غرانه نه و د حاجب دا مطلب دی چې دا سره څنګه نه معنی تاسو دا چې سره د پټ مشورې کو نو چې هغه پاس به وري نو حاجب دې لپاره نه دی چې د خلقو حوایج پورا نشي حدیث باغی محمود حاجب د انتظامی امور لپاره دی نو انتظامی امور کې راځي حاجب مقرره شي او حاجب به تاسو کوي او بلکې څوک بار ناراضي اجازه وغوښتل پکار هغه په حدیث کې کتاب الاستئذان کې براشي اجازه یو ځل غواړه چې ملونه شو بیا غواړه چې ملونه شو بیا غواړه چې ملونه شو بیا واپس نو فاذ قال نعم فأدخلهم دي داخل يا قال نعم جملة خلاصة شوى فأدخلهم يرفع داخل كلام فلا بتدران كيف كده يرفع قليلا نموذج ثم جاء على يرفع حاجب راغب فقال هل لك في عز عباس وعلي هل لك رغبة قال رغبتي فدخل لدوال يستأذنان إجازة والي قال عمر بنعم فلما دخلت الوالد داخل جو قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا لمورد فمن کې فیصله وکا دینه معلومی کی دا چې د دوه کسانو منځ کې اختلاف راشي نو ابي امير المؤمنين یا قاضي د فیصله لتی فیصله وکا وهما او دوار خصومت کو په لتی هغه اموالو کې افا الله على رسوله ممن جديد مناسبت سبب شو بس ما ویلې چې خبره فاتلی او خوا د بنو نذیر معلومه چې کله نبی عليه السلام ته حاضر شو چې فیوي یو تفاوی بل ته غنیمت وای کچرته په جنگ جګړه کمال دي حاصل کاږي ته غنیمت وای هغه کې خمس دا پیغمبر په اختیار دی او باقی ضرور خمسونه د غنیمت د مجاهدین او فاج به جنگ او به جګړه یو شی حاصل شو هغه ټول فعل دا هغه مصارف متقرات کولې وعلموا انما غنمتم قد غنیمت او ما افاء الله على رسوله مما منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا ذكا بالزور پته ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء ذكا دې پته فما افاء الله على رسوله من اهل القرى ولله وكيلا ولرسوله يوشو ولذي القربى وشو واليتامى ريشو والمساكين سرورجو وابن السبيل
پینځه دي کنه دا پینځه مسائل نو نبی علیہ السلام مبارک چې اختیار د پیغمبر کو مصارف ورته خودل نو نبی علیہ السلام ما ته ورکوې دا تقسیم اول انصار المدبر بالکل منګنا ورته وینستا ته کې حق ته ما مقال القوم بخا موږ لپاره کا ودا غدار کارو کوا مهاجرین او زدا سبب کو بیا نبی علیہ السلام کو فرمایي چې مهاجرین سره تاسو کوم معلومه به تاسو نو نبی علیہ السلام هغه کې لګل مکه جدا کړه باقي ټول تقسیم کړه لګې دې پرې خورا چلے پرې خودلا هغه نه به امهات المؤمنین تا نفقه کړو ورنه یو کال نفقه او راوغه تو امهات المؤمنین سره کې او چې باقي په کفات جو او به فرمایي سوال وکړه دا ډېر شی دی امهات المؤمنین دا بل مال راځي ولې ځکه ما مخکې وویل کنه چې دا یا څلورمه هجري دي او یا دویمه هجري کې نو دا امهات المؤمنین سره مال ډېر شو نو بیا دا ولې راځي دا علیه السلام په کور کې وقور نه بلې او خوراک بنو ناری به تیرا ولي مولانا صاحب امهات المؤمنین لتی به ورته سبب فورا به صدقه او خیرات غیبت ساتنه رامان تو رسول الله مبارک ته لګز مکه پرې خوا غیر به امهات المؤمنین لذکال نفقه غون لکیش کی ورکا او ما بقي ور بیت المال چې کله نبی علیہ السلام مبارک وفات شو نو حضرت عباس او علی رضی حضرت ابو بکر صدیق لا د تمهید د एकदम سبق ته احسان شي ورته وی لازم کړو دا د حضور پاک او موږ له میراث کې راځي حضرت علی د حضرت فاطمی سبق دلا دا د وفات نه د فرض د یو لږ ځای ونوي هغه زینب مخکې وفات شوی رقیه مخکې وفات شوی ام کلثوم مخکې وفات وا دا یو بیبي فاطمه نو علي ته سنی مال وخت چې انسان مرشي او لوري یو وفات شي نو څه کوي په طریقه د ذکر او عباس ترو بل ترين حمزه مخکې شي هغه نو او دغه یو ترين عباس تر زمان شته علیم دی عقیلم دی او چې تروی تر د زمانو نشي نو عباس وی چې باقی زما شو بعصو ده دي عصبت حضرت ابو بکر صدیق ورتوی چې ولې د رسول الله مبارک حدیث نه دی نبی رسول الله فرمایي لا نورثو زمون نه مال په میراث کې نه دی ځانې بیا کړی او نور پیغمبرانو بیا کړی ما ترکنا صدقه کوم مال چې موږ پرې ته صدقه نو پیغمبر مبارک فیصله کړی دا حدیث عمر مشهور دي ټول صحابه ته یاد دي او څه غواړي نشم در کولې په میراث کې ولې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته کیله باندې او په دې باندې حضرت عباس او علي بن کیله باندې او دا حدیث شریعه پیغمبر نبی الله تاسو سره بل دلیل ما دا وړي سره ده خدای حدیث ما سره موجود دي ځکه نشم در کولې البته چې تاسو د امهات المؤمنین په ځد خپل اورنا زیات قدر کوم او د رسول الله مبارک د لور په خپل لور زیات قدر او د حضرت عباس په خپل ځان او د خپل اقارب زیات قدر اصل قدر کوم دا مجبور یم د حدیث ته عمل بالحديث کوم نشم در نو څه چلی وکړ ابو بکر صدیق وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ را حضرت عمر کرا نو هغه په دې راځي نو هغه ورته نشي در البته چې په کوم دا زمکه تاسو ته حواله کوم حواله په کومه طریقه چې د زمکه رقابه او ذات پر بیت المال دا په میراث کې تاسو نه تاسو له در کوم دې لپاره چې عمل پکې کوي چې عمل کوي نو امهات المؤمنین دې یو کال نفقه ورکوي او باقي تاسو خپل خدمت کوي باقي تاسو دا ويره امهات المؤمنین کار کوي نو بیا دا قبول کړه خو دې بار بار سره دې مطلب چې دا په موږ باندې تقسیم کا زموږ موږ راکا زموږ بچي او بیا به زموږ د وارثانو چې زموږ نفر او ماته به داري نه دی مخکې راشه وهما يقال يقدمان خصومت فأخذ مكك أفاء الله على رسوله إلى رسوله على فمر الأمس من والمن والتافل في أمر كل ذنب النزيل لما سبب سبب وبستف علي وعقاب يوم الدبل رليوه بستف نكنزل كلام فحشر لمنصا يوت من ذلك كذا زيادة بولدا زيادة بولدا فقال الرسول على ذلك من أصاب للتوب وعثمان عبد الرحمن زبير أو سعد أغي ضرور ولو يا أمير المؤمنين يقضي بينهما دور من كيف سلوكا وأرح أحدهما من الآخر يوم أن يتبقى أروق جغلني
جمعات کې رضوی جګړې دي بازار کې رضوی جګړې دي دارو کوزو کې رضوی جګړې دي دا فیصله ولو قدمه کړه جګړه فقال عمر استفيدوا لك خبرك اصبر انشدوا قبور لقسم ورقي تاسو لقسم لكم بالله الذي اغذات باذنه تقوم السماء والارض لا فاذا ما اسمان والماء قائمه ولقسم ورقي الله پاک توصیف بوله چې په صفاتو چې د خلقو ذهن کې لږه پیدا شي العلمون چې نبی له سلام قال ویلي لا نورث لنو میراث نه نقل کېږي دا ټول پیغمبرانه دي ما ترک صدقه هغه چې مفرد ما ترکنا او الذي قرانا ما منزل او ذکر آیت دله مقدره ده ذکر آیت مقدر دي ما الذي ترکنا او چې دا نه پر او اب صدقه بیت المال يريد اراده عليه السلام فلا نورث صدقات مبارکه نور پیغمبران امداد مراد دي قالوا نور صحابه قد قال ذلك او ذا حديث غير ذلك وتولى اذا حديث مشهور بين الصحابه كانكاروا نكو فاقبل عمر على علي بن عباس فقال اتاتوا قسم لكم بالله العالمان جن من قال ذلك غيب امي فتولى كذا حديث ثابت او مشهور ده او ټول من نو قال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر الذي امر بنو نجيب اموال داغي بیان کرتا ہوں ان اللہ قد كان قد رسوله في هذا البيع الله اکبر پیغمبر پر دې ته کې تبن نذیر بدا دي لم يوتي جنيد ورپدا شي احد بس دیوال پیغمبرنا وقال جل ذكره وما افاء الله على رسوله منهم الذي بنو نذيرنا وما وجبتم عليه من خير تابعين غلو الفريق اسنهم طوفان دا اغي فضل کې الله روح پیدا مذاکرات او تجور جو لا مالون پر قول الى قوله قدير نو دا خالد رسول الله خالد داغه ملکیت نو ها تصرفا داغه خالد نو تصرفا ثم والله داغه نو هغه ورې انصاف کړي او خطب الله محتالها دې جمع کړي دي معلوم در پیغمبر علیه السلام د واسطه سنا ځان له دې جمع کړو تاسو له کړي تاسو نو مراد ټول صحابه دي ونستعمل بها او دې پر کړي په اموال احد يقدر عليكم تاسو مقابله کې دا چاله ورکوم او چاله نه ورکوم دا څه دي کړی ولا تاسو به هونی دي ور کړی په اموال د بنی نذیر احد یو تاسو په مقابله تاسو کې تقاعدکم درې تاسو لره دا مالونه بن وزیر وقد سمعوا تاسو کې تصدیق د صحابه حتى بقي هذا المسجد کې دوړو کې جګړه من هذا الاموال د بنی نذیر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبه قولا فاقبل ازواج امهات المؤمنين من هذا الاموال د بنی نذیر نفقه سنتهم ثم ياخذ ما بقي فيجعله اما بقي بيقدر مجعل مال الله وهذا قرضه لمال الله جل بيت المال كم مال له هذا حكم ورقه فعمل ذلك کوئی بھی لك كذا عمله بني نبي عليه السلام حياته فقل جون کے ثم توفي وفات نبي عليه السلام فقال ابو بكر وانا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نشيما دام خليفه ما فقبض ما ابو بكر فعمل فيه بما فاق طريقه جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال نفقه به امهات المؤمنين لورك ولا باقي بيت المال او تاسو بدغه وقت انتم حين اذ موجودون تاسو موجود تاسو مخکې دا کړی دي نو هغه هم اعتراض نه کړ واقبل على علي وعباس نغيث التوجيه وقال وكن تذكر حتى تذكر تاسو دا خبر یاد ده يا ابو بکر به بری عمل کې کما تقولت للسلطات سوای اقرار کوي ما پته ده او بیا ته یادو ما والله يعلم او الله تبارك یو د بیا واپس کوم تذکران تاسو ته پته ده دا خبر یادوي کنه چې ابو بکر بری عمل کې د صادق الراشدون د صادق خبر ده ان ابو بکر بری عمل کې الى بیت المال التي باقي پریدو امهات المؤمنين ورثوي صادق دې ضد کاذب دې کې دروغجن نه دی ګورې پیغمبر صادق قول دی وتعالى بار نیک دې پدې کې ګناه پکې نه لګړي راشد الفراهرات دې ورته کیږي الفاظ دي تابع للحق ترو ورته او دا کما تقول تاسو دا سوای تاسو ما چې ټیک کار کړی دی او الله تم پته دې دې پدې کې صادق دی لازم خبره یا بدا سے کم ان ابا بکر کی من عمل کے بار راشد دا خبر بارون کوا او والله يعلم انه فيه لصادق اذا جمله ثم توفى الله ابا بکر فقلت انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا ابو بکر زمان میں قبر سے وقال الامارات بلنا ورما امارات بينه هذا لك تقبل اماراتنا اعمل فيه بما فاغ طريقه يعمل قد بايك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر
إذا فقد كان من بيان لور باقي بيت المال والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحمد الفاظ مترادف دي مطلب يوم ثم جئتمان وقال لما دخل فقط عليه وكلمتهما واحدة خبر ميواوا څنګه یواوا امركما جميع دوارو میراث طرفدار یو د لور می د بیبي میراث وخته او بل د خپل ځان په دې د اوسوبت میراث وخته نو په دې کې ترا له عباس توي نو په خپل دوما د تاسو دوارو توي ترا له تمخکې عدل په دوار راغلي دي نو ما تاسو دوارو توي چې نبی رسول الله قال فرمایلی دي لا نورث یا لا نورث لا نورث د نور میراث نه منتقل کیږي یا منتقل دي نشي نه په نه جوړه ده الذي تركناه عايز مقدر صدقه فلما بدا لي اذا خبر ظاهر شو ان اجل القوم ده مال تاسو دوړو ته دا تعالی کړه چې راشه نو قلت ما ده یو خبر وکړه چې در کومه په دې حدیث مخالفت را نشي ما سوي ان شئ تما که تاسو دوړو خوغي صفات در کوم ده مال د بنو ندي چې ما بقيه تاسو لا وعلى قد شرط باندې چې ان عليكم ما تاسو عهد تاخذ الميثاق تاخذ الله وعده د خدای په نوم عهد او میثاق را سره کوي د تعاملات تاسو عمل کوي په دې کې بار طریقه چې عمل کړو باغی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر او الذي اعملت به منذ ولدت كذا وقال وشو اذا باقي هغه عمل شبا چې بیات له نفقات قال ور کوي او باقی به چای نه باقی تاسو شو عمل پکې کوي حق الخدمت اخله ما وخت تمهید کې درته وي او که تاسو نه سپاتې کېدل نو بیت المال لور کوي حق الخدمت واغشتي شي ورپسې شه وان لو کذا سنین فلا تكلمان ما سره خبره مکوي په دې باب کې لا تكلمان دا مطلب نه چې بالکل خبره مکوي لا تكلمان في هذه المساله في هذه الاقوال فقلت ما تاسو ادفعه راکدا مال منتبدیشت فدفعته الیکما اسرا له التمسا طلب کوي معنا فیصله غیر ذلك طلب فیصله غواړي فوالذي لما قسم فاغذاتي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أرضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة مبالغة هذا كله بده نكتا مبالغة أو قطعت عاجزاني عنه لدي مالنا فادفع راكنا مال إلي ماتا وأنا أكفيكما زبكات جمستات ودفار لدي مالنا زكاة كيلنت زبي بچانا ورقم قريبا أغبت اسفل حق الخدمة دخل زكاة تسليمي أو بيت المال نبتي ورقي أو بيبيان قال زهري وي فحدثت ذا حديث من بيان عروة بن الزبير قال ما غبي صدق مالك بن عوف ور عروة لا تأييد وي أنا سمعت ما أريد إلى عائشة ببنا تقول فرمائے لے کہ ارسل استاد لے گا ازواج النبی علیہ السلام عثمان ابو بکر کا بیبیانم دا چل کړو قومي کو صدقې لپاره کوله عثمان ولې چې چاله ابو بکر ته کله خلیفہ يسالنا او بیبیانو سوال کوو ابو بکر نه واسطه د عثمان د سنن د بیبیانو سنن حتى ميتا مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت انا اردهن وقت ما واپس دولې دي دا باندې پوره به ما وی الا تتقون نه لريږي ادب قاعده تاسو نه پیږي چې تاسو کان وی لا يقول لا نورث الذي تركنا صدقه يريد به ذلك نفسه نور پیغمبران یوازې ځان پکې یادو انما ياكل آل محمد آل نبی بیان مرادی في هذا المال جما وتدا حديث بيش كانوا فانتها بعض الحديث ما عملته نمنش ازواج عليه السلام الى ما ورجعنا الى ما اخبرنا اغا منعنا فانتها متضمن لفظ جارا منع فدردرا فانتها ازواج النبي الى ما او سشيشو او دي واپس شوي الى ما اخبرتهن رجعنا الى ما اخبرتهن رجوع متضمنه قال علو فكان هذه صدقه بيد علي فلا نبي علي بعد شاكر مع عباس المضمن بيده علي خو بیا امیر المؤمنین اختیار راغی شو کنه بیا د پیغمبر هم نه پس بیا خدای اختیار کو نو دا اختیار دی نو ناجایز طریقې سره نه بس دا پورا قبضه کې واخیستله بیا ولا به دې چې کوم جمع دی دا پته ورکی هغه به دې خپل حق ورکاو او باقي به خپل حق ورکړي نه دا بیت المال بيد علي علي د بیت المال متصرف دی دا بیت المال منا کدي مال در علي د عباس عباس ته تاسو دې کې لکه دې جمع کړو د بي حق دا بیت المال مال د بیت المال متصرف دی نو غالبا او علي
هو عباس عليها فريمان ولذا مطلقه علي خپل قبضه کې واغ ذاتي دا څنګه دا علي دغه وخت کې د بیت المال متصرف وګنو دا بیت المال ثم كان بيد حسن بن علي يا غفر ولي بيا غبار شاو دا غنفر ثم بيد حسين بن علي ولي قبل بادشاہ دا وکړي قبل بادشاہ دا وکړي ولي بادشاہ دا وکړي یا شهید نشو يزيد بیعت نو کړي یا بلاز علي بن حسين او حسن دا ولا بیا رسو يزيد ورکړه يزيد بیا دې کړی دا تاسو له لګا بادشاہ علي بن حسين او حسن بن حسن كليهما كان يتداولان غيبه تصرف تداول نمبر تصرف دي يا بلاز زيد بن حسن کی وهي مقبله ويقول من سنه وهي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هذا بيت المال چې کوم بادشاہ متصرف دا اختیار دی دغه ورته په کومه طریقه ولا طریقه نه چې په عمل کوا او بل حق الخدمت دي اخلا او باقي د بیت المال مخکدا مراقبه فکر مراقبه تاسو تاسو مولانا صاحب تاسو به وکړه کنه مایک به غبل مایک دا به ټیک دا به سبب ان شاء الله دا ټیک دا غلا ورکا ابراهيم مولوي صاحب دا زمونږ نه یې شو کنه بس دا به ټیک هر څه به ټیک راځي څه دی بګي ها بس اوس بخلاص کې دا به غلا ورکي او وقفه کې ولا ورکا وقفه کې ابراهيم مولوي صاحب ورکا دا ورته انتظار سبا ټیک راوړي ان شاء الله من خیبرمو او فدکمو او دام دی فدک دا شو او دا خیبر سره علاقه ده وصحمه من خیبر مناسبت د باب سره دام دی ورته د بنو نذیر دا شبا صلى الله عليه وسلم فرمان کې ویوا والله لقرابه رسول الله صلی الله علیه وسلم رشتہ داران د بیبیان دي بلونه دي کثره احب دي ما تا ان اصله چې وسره وسلکم جان احب من قرابتي احب سره وقال خصوص مشهور حدیث باندې عمل بخشو دا به کتاب